بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عبدالله ابن سلام رضی اللہ عنہ نے روایت ده، فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ای خلکو سلام عام کړئ او خوراک ورکوئ فقیرانو ته او د خپلو خپلوانو سره خپلولي ساتئ او د شپې په داسې وخت کې لمونځ کوئ چې خلک اوده وي، جنت ته به په سلامتیا سره داخل شي. د حضرت عائشې رضی الله عنها نه روایت دی، فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د شپې په اوله حصه کې اوده شو او په آخره حصه کې به پاڅېد او لمونځ به یې کولو. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې الله جل شانه دې په هغه سړي رحم وکړي چې د شپې پاسي او د تهجد لمونځ وکړي او خپله بیبي هم راپاڅوي، او الله جل شانه دې په هغه بیبي هم رحم وکړي چې د شپې پاسي او د تهجد لمونځ وکړي او بیا خپل خاوند هم راپاڅوي، او که انکار وکړي نو په مخ دې ورله اوبو څاڅکي توی کړي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه ابو هریره او ابو سعید خدری رضی الله عنهما نه روایت دی. دا دواړه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل کله چې سړی د شپې خپله بیبي راپاڅوي، دا دواړه لمونځ وکړي یا دواړه یو ځای دوه رکعته وکړي، نو دوی به په ذاکرینو سړو او ذاکرینو ښځو کې شمار شي. د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها نه روایت دی، فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه به کله تهجد د درد یا د بل څه عذر په وجه لمونځ پاتې شو، نو د ورځې به یې 12 رکعته کول. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد